بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګورئ کرایم کہانی. ګرانو کتونکو د پشتخرې تاڼې پولیس د قتل یو ملزم 25 کاله بعد گرفتار کړی دی. دې ملزم څوک قتل کړیو، دا دومره وخت دې ملزم بیا چرته پټ شوی یا چرته دا دومره وخت تیر کړیو، پولیس 25 کاله پس څنګه ایکټیو شو او دا ملزم گرفتار کو. د دې واقعې ټول تفصیل تاسو له دې ریپورت کې درکوم او دا یو پیغام هم دې کیس ته چې موږ وګورو که ملزم هر څومره د گرفتارۍ نه بچي خو داسې یو وخت راځي چې اتکړی د هغه لاس ته ضرور لګي. اجاز خان واقعي چې تاسو یو ډېر ښه کاروایي کړې ده، ځکه چې مطلب 25 سال پس ملزم نیول چې کوم دی 25 سال کې خو د خلکو نه کیسونه هیر هم شي که نه. اوس خو داسې تاڼې شته چې میاشت پس په کیسې چو بدل شي نو خلکو نه هغه کیس هیر شي. دا کم کیس چې تاسو ټریس کړی دی او 25 سال پس تاسو کوم ملزم نیولی دی، د دې کیس ډیټیل لږ راته ووایي او بیا ملزم څنګه گرفتار شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د دې کیس ډیټیل دا دی چې کوم ملزم فرهاد نوم فرهاد ولد دلبر ساکن نو دی پایان شهید آباد د زموږ تاڼې ته بالکل مخامخ دلته کورونه د دې خورکۍ واده شوی وه ظهور نومې کس باندې چې د زرین زوی د دې کلیوالو د هغې د واده نه 20 ورځې پس هغه کور نه څه ګریلونه چاکي وه هر څه چې کور ته خفه راغلی وه. هغه خلک چې کم دی په سبا د شپې دلته دی کر راغلي دي په جرګه باندې هغې پخلا کول له بس په دې توتو مېمې کې دغه شوي نو بس د فرهاد پای ډزې کړي دي نو دغه جینۍ سخر چې کوم دی زرین پکې ولګېدو هغه په موقع باندې مړ شو. پکې دا کلنۍ واقعه وه څنګه چې تاسو وایئ چې دا ډېره زړه واقعه وه؟ دا د 2003 میاشتې 2003 میاشتې واقعه ده. د اوسه پورې دی کې ملزم نو نیول شوی، تاسو ته څنګه پته ولګېده چې دا ملزم دونه د 25 سال پهله نه پولیس ته مطلوب دی؟ دا چونکې زه د دې چې کوم بیټ کومې چوکۍ حدود کې اوسېدو نو هغې کې زه 2 ځل انچارج هم پاتې یم او هغه ټایم نه موږ د معلوماتو دغه کولو خو دی بار ملک تللی سعودیه کې غالبا نو د 14 دي که 15 سال خو سعودي کې تیر کړل. اوس ریسنټ دی چې راغلی نو دلته چې کوم زوړ کور نو هغې باندې روډ سره تنازع وه نو هغې دلته ډي آر سی کې موږ سره کیس روانو ما چې معلومات وکړو نو دی هم راغلی و دلته کې موجود و بیا موږ لاړو د شپې چې کوم دی چاپزني وکړو دی هم سره تماچې او یو زوی سره کلاشنکوپ هم ونیول راوست. د ده خو لکه دونه وخت د کیس وشو د عمر څومره جي او داسې کار روزګار دی څه وایي خپل تفتیش کې داسې ویلي دی خو دا وایي چې زه بار ملک ته روزګار له تللی وم او بچي مې هغه ورځو کې واړه وو د هغې د پالنې او د خصمانۍ دپاره چې کوم دی نو ما بار 14-15 سال تیر کړل. اوس چونکې وایي بیمار شوی یم نو ځکه بار نه راغلی او بچي مطلب زلمي شوي دي د کار روزګار دي بس په دې وجه باندې دی راغلی و. د څه وی چې د لکه د دونه 25 سال تیر کړل دی کې څه وخت بار هم تیر کړی دی د زړه کې مطلب هر وخت یو یاره خو وه که نه هغې باره کې تاسو تپوس کړی؟ بالکل هغه خو وویلې خو دا خبره یې کوله چې څنګه تاسو شروع کې خبره وکړه چې یاره بس 25 سال شوي دي دا خبره خلکو نه هیره ده او مدعیان هم چې کوم دی نو غلي شوي دي خو هغه رشته دار هم دي او هغې ورسره هیڅ قسمه کمپرومایز یا څه دغه نه کولو نو په دې وجه باندې د ګرفتارۍ چې کوم دی ځان بچ کولو چې زه راشه بس دا ټایم هم داسې تېرېږي او زه به بس دغه نه بار یم. دې څه وایي چې لکه دی اوس ښه مطلب پهله خو به یاره اوس مطمئن وخصئ نو اوس خو مجبوري ده د مطمئن کېدو ځکه چې قانون نه خو تر هغې نه بچ کېږي تر څو د اف آی آر عدالت څه فیصله نه کړي یا ضمانت یا بری کېدل یا څه نو اوس د ټرایل نه پته لګي چې څونه وخت کې د ټرایل کېږي او څنګه دغه کېږي. عمر څومره دی؟ دی خو اوس کافي عمر د 60 سال عمر دی تقریبا اوس په دې ټایم سره او ټایم چې د 25 سال ته وباسي نو تقریبا د 30-35 سال بیا عمر و څه ټایم یې جرم کړی و ده او د 15 کالو دی. څنګه چې دا یو کیس ډېر زوړ دی 25 سال دی داسې مخکې څه کیس تاسو ملزمان پکې نیولي دي چې دونه زوړ وي؟ بالکل دی 2018 کې دلته ایز سی چوم نو موږ یو جمشید نومې ملزم د دې څنګو لنډی و هغه 94 او د 92 او د 95 درې کیسو کې مفرور هم موږ نیولی نو هغه اوس هم جیل کې د هغه عمر ما ټایم چې موږ ونیو 2018 کې 15 کاله او هغه 225 سال عدالت سزا کړی دی په هغې کې جیل کې دی اوس هم.
اکثر د خلکو دا ګیله وی کنه و چې موږ سواکیا ور سره وشي هغه سنیچینګ وی قتل وی یا بل څه کیس وی ای موږ تانه ته تلو دغه ایسه چو بدل شو چې نوې سه چورالو یو سمو په کیس کې انټرست ناخلی دا خبره ټیک ده نه بالکل دا خبره خو ټیک پدې نه ده چې مشرانو طرف هم دا انسټرکشن دی مونږ ته چې کم زموږ زاړه کیسونه دي نو په هغې کې مونږ د مدعیانو سره 15 لس کسان مونږ راغواړو په هفته کې 2 ورځو کې هغې مطلب دا چې هفته کې 20-30 کسان مونږ اورو هغې سره هغې د ملزمانو باره کې د کیس باره کې سره باکې د ډسکشن کو بیا هغه روزنامچه کې رپورټ لیکو نو داسې خبره نه چې ګینې یا هیر شي او یا دغه شي نو بالکل نه هیرېږي نه لکه څنګه چې دا یو کیس ته 25 سال کې نو مطلب کدی کې مخکې پولیس ته انټرست هغه شو نو د گرفتار نو بالکل دا ستا خبره صحیح ده خو اوس څنګه 25 په ختمېدو دی 26 شروع کېږي نو مونږ لږ بیا هغه سایډ نه په نوي سایډ ډېر توجه ورکو نو په دې وجه باندې خو زما وخت سره دا هغې بل خپل ملګرو ته تانیدارانو ته انچارجانو ته چې تاسو اول څنګه راشئ چارج والي مرزا صاحب نه خپل مفرورانو لیسټ والي چې تاسو ته د هغې کورونه د هغې ویر اباوټ تاسو ته معلوم او د هغې باره کې بار بار معلومات کوي اوس مونږ هسټري شیټ چې کوم د مفرورانو مین شی دی هغه مونږ ښه باقاعده تیارې کړي او په هغې کې باقاعده د هغه ټول ډیټیل ور یو شی وي نو انشاءالله څوک به داسې نه پاتې کېږي چې ګنې یا به هیر شي او یا به څوک دغه نه کوي دا څه معلومات شته چې کله په 2000 کې دلته هغه ټایم کې ایس ایچ او سو کو او د کم وخت کې څه ده دا سن 2000 واقع ده او هغه ټایم زموږ یو سینیر مشر فضل محمد خان انسپکټر صاحب چې کوم دی نو هغه دلته ایس ایچ او خو اوس ریټایر یې کنه جی او بالکل هغه ریټایر دی بس الله دې ژوند دی وي الله دې صحت ورکړي کم کیس کې چې تاسو دا ملزم نیولې د دې مدعیان سره راغلي دي پولیس لا یا تاسو سره رابطه شوې ده مدعیان لا نه دي راغلي چونکې اوس خو سیستم جدا دی او هغه ټایم ټلیفون موبایل هېڅ دغې نو او دغه باندې چې کوم دی نو کوم رشته دار چې دي کلیوالې هغې په ترومه د سوال جوابونه کړي دي خبر شوي دي چې ملزم ګیر شو تاسو چې ډیرو تاڼو کې چوکیانو کې پاتې شوې دا تنازع چې کم ونه دا مطلب د کورنۍ تنازع وکنه اکثر دا ودونه مدونه وشي نو سٹارټ کې مشکلات وي په هر یو کور کې داسې مسلې تاسو لراځي چې دا په وخت حل شي جګړې پکې ته کې ونه شي مړی پکې ونه شي بالکل جی چې څنګه اوس مشران ویلي چې بار پرایویټ جرګې او دا شی چې کوم دی نو هغه دغه سره دا دغه کېږي ځکه چې دوی که فرض که دا شی تر پولیسه یا تانې پورې راغلی وی په ټایم هم کیدای شي دا مرګ ژوبله پکې نه وی شوې خو چونکې په خپل ترو وله راغلي دي او هم کور کې ناستو جرګه دغې شروع کړو او په دې کې چې کوم دی په خبرو کې ګرم شي او د تماشه رشته یا ټوپک پی اډزې کړي به دا پکې ولګېدو زرین او پکې وفات شو تاسو خبرې مطلب دا دی د جنگ جګړې خو د ښځې خاوند راځي تاسو وایئ چې فوراً تاڼې ته راتلل پکار وي چې تاڼې حل کړي بالکل چې چاته داسې مسله وي پولیس ته راشي پولیس په لاړ شي وابوري دواړه فریقین رابی کېبني اوس ډي آر سی جوړه شوې ده باقاعده او په دې لږ وخت کې ډي آر سی ډېر د خلکو غټې مسلې هم حل کوي او دا وړې مړې چې کوم دی نو دا خو د ورځې حساب سره 2 3 4 5 پورې چې کوم دی نو دی حل کوي د ښځې خاوند وي د وروڼو خپلو کې تنازع د مور او د بچو وي د مختلف ایشوز راځي او هغې دپاره چې کوم دی نو ډي آر سی ښه ایفرټس کوي او په ډیلی بیسس باندې چې کوم دی نو دغه حل کېږي اخري تپوس کوم دغه پیلني کیس حوالې سره کله چې دا سړی تاسو نیو دا ملزم کنه دا 25 سال زوړ کیس والا اسې دی خو هم حیران و چې دا دونه سات څنګه پولیس را پس راغله بالکل دا وایي په ټایم باندې چې یاره دا خو زه هغې معاف کړی یم ما ورته چې معاف کړی خو عدالت شته تا سره به عدالت کې پیش شي بیا وي چې نه هغې ما سره اوس دا خبره بیا نوې شوه ما څنګه نوې شوه دا خو د 2000 خبره ده اوس ته ګیر شو صرف دې کې ملزم وي مفرور وي اوس ګیر شوې عدالت کې در سره پیش شي نو هغه وایي چې نه اوس را سره هم پیش کېږي ځکه دا خبره اوس تازه شوه تازه مین هغه چونکې بار و ګیرېدو نه دغه نو یو څه کمپرومایز نه کولو او اوس هم ورسره هغوی نه کوي نو په دې وجه باندې ده وایي چې یاره بس دا شی بیا تازه شو ګرانو کتونکو د کیس چې کوم ډیټیل هغه تاسو ټول واورېدو د پولیس کارکردګي هم تاسو وکته چې 15 کاله پس پولیس لګي شوی دی او د قتل په مقدمه کې نامزد ملزم چې کم دی هغه گرفتار کړی دی واقعي چې دا د پولیس یو ښه کارکردګي ده دې کې د هغه ایس ایچ اوز د پاره او پولیس د پاره افسرانو د پاره هم یو میسج دی کم چې کیس وشي او د هغې ټرانسفر وشي نو بس هغه کیس فایل چې کم دی هغه هغې سره بند شي د دې کیس حوالې سره چې موږ وګورو د هغې دپاره یو واضحه پیغام دی که پولیس غواړي او پولیس کار کوي نو میاشتو څه خو څه چې 15 کاله یو پهله یو کیس شوي
هغه ملزم تم اغي رسی پکار دا چې ټول اس ایچ اوز داسې اس ایچ اوز فالو کی او دیت وګوري او د اغي سره چې کم سون انټریس کی سونه دي پاګه کې انټرست والی پولیس افسرانو لم پکار دي چې د اجاز خان دی کیس ته وګوري او ټولو تانو کې څومره داسې کیسونه چې کم دي د اغي فایلونه کال پس بند شوي دي نو دا 15 کال پس چې کم ملزم گرفتار کېدی شي نو کم 2 کالو والا ملزمان چې کم دي اخو بیا ضرور گرفتارې دل پکار دي دویم میسج چې په دې رپورت کې زموږ د پاره دی او زم چې هغه پیغام هم زتا سول درکم کورنۍ جنگ جګړې زموږ د پښتنو په کورونو کې ډېرې زیاتې کی خو د واده د پیلنې ورځې چې کم وي ته یو کال پورې مشران وي چې دا ډېرې زیاتې نازک وي په دې کې گزاره کول پکاري خو بیا هم د ښځې خاوند جګړې خامخا راځي نو پکار دا چې د داسې جنگ جګړو په ځای باندې د علاقې یا د فیملی مشران کینی او دا فیصلې او دا مسلې افهام او تفهیم سره حل کوي نو بیا به دې ورځې ته خبره نه رسي